ایا مسح په موضوع باندې دا موافقه ده او که مسح په موضوع باندې دا وخت دا نه لري. د جمهور علماو دا مسلک او مذهب دی تاسو ویلي چې مسح په موضوع باندې دا موافقه ده. دریش کې درې ورځې دا د مسافر لپاره دی او شپږ ورځې دا د مقیم لپاره. دا د جمهور علماء احناف او شوافع او امام احمد رحمه الله بلکې د جمهور علماء من بعدهم ټول مسلک او مذهب. دویم مسلک او مذهب د امام مالک رحمه الله دی. امام مالک رحمه الله مشهور مذهب دی چې مسح دي کې توقیف نشته. دا یو قول ضعیف د امام شافعي رحمه الله هم راغلی. دا غیر لپاره دلیل د حدیث د ابي عماره رضی الله تعالی عنہ چې امام ابو داود روایت کړی دی په ترک توقیت کې، ولیکن محدثین حضرات چې د حدیث دا ضعیف دی د دې په ضعف باندې اجماع بلکې اتفاق د ټول علماو دا راغلی. دلته حدث په حدیث کې ذکر شوی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مسح دا په خوفو باندې دا کړی دا. ابتدا د مسح من حين الحدث چې مودي واغوندي هغه نو ورسته د دې وخت نه دا شروع کیږي. مسافر بدریش په دې ورځې کې او مقیم ما یو شپه یو ورځ هغه کوي. نو لیکن دا حدث کې د حدیث کې ذکر دی لفظ عام دی، معنا دا چې هر حدث في مسح سوا. ودلت حدیث صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنہ راغله هغه تک مخصص دی عام د فارغ دی حدث د فارغ حدث عام دی او دی حدیث سره تفصیل شوی دی. دا صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنہ هغه امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كنا مسافرين شکل من مسافر یو او یا من سفر یو الله نرجع خفافنا چې موږ موضوع نو واسو دریش په درې ورځې الا من جنابتين. معلومیږي دا چې جنابت حالت کې تب موزه دا اوبه کله چې ته جنوب شوي مدد مسح پوره شوی نه ده نو مسح په موضوع باندې دا جایز نه ده. که غسل کې نو پخې دا به وینځي او کدا پخې دې په موضوع کې وینځي هم کافي کېږي. جنابت کې ختميږي، جنابت پورته کېږي، مسح په باندې راوړ او کده دین ورستا به ته کولګې دې او د څه تا د فار مسح موضوع باندې جایز نه ده بلکې دې خلع به او بیا با امام شافعي مولا په مذهب باندې طهارت کامله باندې دا. نو دلته د حدیث نه معلومه شو چې حدث نه مراد د حدث یوازې حدث اصغر ته مراد دی. حدث اکبر کې بیا مسح کار نه کوي که وخت ورم نوي نه على الخفاف وبس. وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حمزة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الزوجي عن عمرو بن سعيد الملاحم الحكيم وسعيد بن سعيد بن بخاري بن أسعد بن علي قال أيت راشد رضي الله عنه أن قالوا عن مسلم بن سمارة عن سبيل من إسرائيل فاسألوا فإنه كان يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ويأتي ثم أتاه عن أهل المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليه توصيف بسورة عمرو بن سعيد دې صفات ده. وفي قال حدثنا إسماعيل قال فحدثنا عجلت عن رسول الله بن عمرو بن زيد بن وهيب بن حاتم بن أبي سعد وفي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن عمرو بن حاتم قال وحدثنا زهير بن علي قال سألت عن سماع وسلم وقال يقول علي حيث قال من السبيل فأتيت عليه فلان النبي صلى الله عليه وسلم دې حدیث نه معلومیږي. نو چلتا فائد داره یو سره هغه مفتی دی، یو سره عالم دی، یو سره قاضي دی او کاغه په یو مسله باندې نه پیږي نو داسې یو شی وی چې هغه ته علم په باندې نه وي او یادات په باندې پیږي هغه چې فلانه سره په دې کې معنی خپيږي
نو قبل سړی پیژنې نه نو باید دا تعارف هغه ته علي رضی الله عنه تور فلانی تور هغه زمانہ ختم دي کې اشاره دي صدا چې تواضع او اختیار دا څه باندې کته په مسله پیږي کنه پیږي مړه هغه څه پیږي چې پیږم کوم دا څه پیږم هغه سره بلی پیږي نه خله جماعت تر علاوه د سلامي هغه ته سلامي ګمرا کړي وي لکه پیږم نه بلکې کتا نه مفتی وی تا نه قاضي وی عالم وی خپل حدیث وی هغه ته وګورئ چې څه پلان نه واسه د دې مسلې ته پوښتنه درته باب دې په بیان دی چې ډیر منځونه یو او داس باندې ځای یو او داس باندې ډیر منځونه کینو دا وایا وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن وقال حدثنا محمد بن حامد ولد قال حدثنا ابي بن سعيد بن سليمان قال حدثنا عن قال بن سليمان بن ولد عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال له رجل انا جواشا نفسه فلا تسمعه فلا دې حدیث سلام والمشوا بدینا چې یو مصحف موضوع باندې او دویم ډیر منځونه فرائض نوافل په یو او د سبانه دا جائز دي تر څو چې دا بیا د تشریعي ډیر منځونه په یو او د قبول شي په دې باندې د علماو اجماع نو یو طائفه د علماو چې هر او د مانزه لپاره تبع او د اگر کا او د وي هغه ځای په آیات باندې دلیل نشي دا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وضوءكم ولیکن دا د دې ګمان صحیح معتمد مذهب دانه نه که تجدید باندې حمل کې چې هر مانزه لپاره او د کول مستحب دي دا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وضوءكم به خبر صحیح دلیل د جمهور لپاره احادیث صحیحه صریحه حدیث انس رضی الله تعالی عنہ امام بخاری ذکر کړی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا عند كل صلاه وكان احدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث تاسو چې بیا د تشوی نو من به یو باندې باندې منځونه دا کوو بل حدیث سوید بن نعمان رضی الله عنه امام بخاری ذکر کړی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى العصر ثم اكل سبيقا ثم صلى المغرب ولم يتوضا وريو ماندب او د ځواني د موضوع دا شی او دې آیات ته استدلال نیول په ظاهر باندې دا صحیح نه دی په دې باندې چې هر مانګه تاو ځکه آیات معنا ده اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثين چې تاسو بیا او د صحیح ناغینه بعد فقصدوا وجوه او یا د حدیث سو وینا د آیات منسوخ او فعل د نبی صلی الله علیه وسلم باندې لیکن دا قول ضعیف صحیح ده چې دا په حالت د حدث کې او موږ هم د دې او اودس چې نوې کې نوې اودس وکې توری تازه اودس تا مستحب دی په دې باندې موږ حمل کوو او ته اودس چې کې دا غیر پر یو شرط دار چې ته په هغه باندې یو مونږ کوي فرض په باندې کې نفل په باندې وکي یو مونږ دا په باندې وکي سو بنا چې فرض په باندې وکي نو بل اودس وکې کله دینه ما سوا تلاوت دی او نفل دی او بل اودس کا بیان نو ته شاو د سنت باندې چې عبادت دی باندې نه کې ولا بیا د تکبیر دغه ته شاو د سنت کوه او د چې وکي عبادت دی باندې وکړه د درې اوقات نماز سوا نوافل راوړي هیڅ نه نو تحیت الوضو په باندې وکړه یعنی نه بعد بل او د تاو دویم سو وای او تس انت مستحب دی چې یو سړی پر یو داسې باندې داسې فعل وکړي چې هغه دی غیر د اودس نه معنا دا چې هیڅ نه چې تلاوت ځان په باندې چې مونږ د جنازې نو داسې باندې چې داسې یو فعل په باندې وکړي چې هغه بغیر د اودس نه داسې کېږي نه مست مصحف په باندې نو بیا اودس دا کولای شي او بل کچیته یو بعض علماوی کچیته یو شیم داونی ولیکن به شرط داري چې تجدید د وجود او د په مابین دومره تفریق جداواله شي
چې هغه په عبادت باندې جداواله دا حاصل شي معنا در یو او د پاره د دسو کډي وقوت عبادت دې پیونه خو به وچا لکه وخت دی وته دراته به تجدید وضو کا نو به سېکيږي په دې سبا علماء هغه دا سېکي لیکن تیمم کې هم اختلاف چې تا یو تیمم اوه نو بلشته نو هر مانځ په اړه تیمم وایي تو جمهور علما وایي چې تیمم دا یو ځل کافي دی هر مانځ لپاره جدا جدا تیمم دا مستحب نه دی دا مستحب نه دی بدا یو تیمم دا نو عمر رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم صنعت اليوم شيء لم تصنعه دا خدا تکارو په دینه مخکې دینو کړ قال نبی صلی الله علیه وسلم عمدا صنعته یا عمر اے عمر دا کار ما عمدن وکړ دا کار مې قصدن وکړ دې حدیث ته معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم ګوره مواظبت کړې په او دا سبحان نبی صلی الله علیه وسلم او دا سبحان همیشواله کول معنا دا هر ماده ته او دسمه دا مواظبت کوي یعنی نبی رسول الله عمل بالافضل کول دا افضل دا چې هر مانګه دا او خدای اورت باندې نبی رسول الله ډېر منځونه په یو او دا وکړو دا پیغمبر اسلام د بیان جواز لپاره وکړو چې ډېر منځونه په یو او دا باندې داسې کی لکه حضرت عمر رضی الله عنه عمدن صنعته کار مې قصدن کړی یعنی دا معنا چې دا بیان د جواز لپاره کړی قصدن چې حدیث نه بل دا مسله معلومه شوه چې یو ادنا سره یو مخصوص سره د فاضل نه تاسو کولای شي دا کار د بعض اعمال تاسو کولای شي بعض اعمال چې کوم مناسب وي نو کولای شي یا مثلا کله خبره یې رشي نو کولای شي هر عمل نه د بعض اعمال تاسو موجود دا د فاضل نه دا کولای شي لکه د حدیث نه دا معلومه باب بیان جهان کے مناظر وغیرہ له مشروع في رجال تفاضل ما يشرع عن ذلك باب دې په بیان دي چې مکروه دی غو متوضی او د ستون کې یا غیر او د ستون کې نه لاس مشکوک فی نجاست حال چې داغه په نجاست کې شکل شي او دا تکتی چاله فی الاناء کله کې غمس کې الاناء قبل غسل احترازا د درې ځل مزلو نه مخکې دا لاس اوبو کې تکتی دا لاس تکول دا مکروه دی او هغه لاس مکروه دی چې هغه په لاس کې شک مشکوک او لاس یقیني نجاست نوي مقرر نشي یا لاس یقیني نجست استنجا کړی دا غنه بعد نه صبح کې کټکه دا یقیني لاس چې دینو مثال کاغذ په پر دیواله راواله بل طرف باندې لاس لګي یا ته پیږي کې لاس نه نجس شوی دی او چې شوی نو بیا کټکولې دا جایز نه دی او په باندې دا کوي وفي قال حدثنا سلمان الأهلي وحاج بن عمر الأهلي قال حدثنا الشيخ المبارك قال عن النبي النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحد منا به فليأخذ يده بجناحه حتى فإنه ليس بين الباطل دي देखिए امام شافعی مولا نور علماء چې نبی رسول الله دې عین باطل څه کړي نه چې زما د الله د بدن په کوم حصہ باندې شپته راځي بدن چې دې شي تاسو ما کړی استنجا دې نه کړي او په هغه باندې خارخ ملخ لګېدلې سترګې ولې پټي لګیا څه پته لګی لا په نه شي په امام شافعی مولا وی اصل کې اهل حجاز چې وو دی په استنجا د احجار سره او د حجاز دا وطن دا ډیر زیات کړل کله چې دی وځ شو نو ځان نه خبر نو ندی په خولې شو سړی به وځ شو خولې په شو نو لاس به ګرځول راځولا نو دا لاس په هغه نجاست دی باندې وره په ګندګي باندې مو وره نو ذکر نبی صلی الله علیه وسلم اين باتت یدو د دې حدیث نه یو مسله دا معلومه شو چې وبلګي وي او چې کله وبلګو ته نجاست ورغه دا نجسی یو لوټو وبني یا دو لوټي وبني واغې تا چې ورغه د بولو نو دا په دی باندې دا نجسی اگر که تغییر نه دی خوړل
نه خوان بدل شوی نه رنگ بدل شوی نه بوی دا بدل شوی نو دا پلیتیږي دا نه بل دا مسله معلومه شوه چې یو د اوبو باندې د نجاست ورتل دي یو په نجاست باندې د اوبو راتل دي د دې دوه کوم بیان څه اوبو ولاړ دي نجاست ترانه پلیتیږي نجاست موجود دی اوبو په باندې راځي پاکي کدا اوبو کو ازاله نجاست دی اوبو په باندې راځي معمولی کوټه په لګي وبرانه اده کې مثال بولی لګي وبرانه دا وبلاله روانه دقته نجاست په دې باندې په اوبو پاکي کدا ازاله د جاګي د نجاست او بل حدیث کې حتی يغسلها ثلاثا مرات دینه معلومه شو دا وزل منزل په حدیث کې راغلي دي دا یمو په اختلاف دی وردا صرف ولغ القلب کې دا بنا چې هر نجس هغه په وزل دی وزل دی دا وزل منزل دا ولغ القلب کې ده خاصه بل دا مسله معلومه شو چې استنجاء بالاحجار کې قلع د نجاست نرا ولي تقلیل د نجاست داراوري خودم رکی داګه پاک کی دا د مانمون کې واري جائز شي دومره وشي چې دا نجس پاتې کیږي خو په حق د مانده کې د عفو شي کپاکوال راولي نو هغه وګور دار وس چې کله غسل د نجاست ثلاثن او متوهم نجاست کې نبی رسول الله امر کړی درې ځل به ویني حکم نجاست چې متحقق او ثابت وي هغه به طریقې اولا سره درې ځل ویني که متوهم نه نبی سره درې ځل الله سره چې نجاست متحقق ثابت دي خامخا به درې ځل هغه بل دې حدیث نه دا معلومه شو چې متوهم نجاست دا بنوي یاره دا په شکی ده کنه نجاست تک نشته سکه او بده کې سره ویندم نه دا ویندل دا مصلحت دا وایي او بل متوهم نجاست کې غسل نه تطویر راځي نجاست کو نشته متوهم دې شکی خبره او په باندې رشکا وځه تا کې رشکا کې نه حتى يغسلها ثلاث نبی رسول الله حتى يغسلها او يرشها نبی رش نبی رسول الله غسل وین دا به وین درس باندې کار ذکر نجاست چې کم یو ته په باندې رش او په واټه خو دې اول لګو د ستنو سرونو مر نجاست او په دې باندې واټه نو نجاست او باندې پریوته نو دا نجاست لا نورم په خوش او نورم دو بل دې حدیث نه معلومه چې په عبادت کې ګوره احتیاط پکار دی احتیاط دا بدوی دی نه ځکه ورته عبادت کې موږ کې عبادت کې احتیاط خودمره احتیاط به نه کې چې راستا احتیاط لاشي وسواس شي تو دې درنه جوړ چې معمولی یو څه چې الله ته او به دغه تباله تیداوی لازم تباله تیداوی لازم تعالی دا پیسې دا پیسې دا دې رضا دې اخر کې اولګي او تشناب تننو دی او نه د سراوی ورته په سراوی دی لکه دا خو وسوسه شو نه احتیاط بکې خو احتیاط به حد وسوسه ته نه راځي احتیاط بکې خو وسوسه وزن نه جوړي دومره احتیاط دا بل دې حدیث نه معلومه شو چې بعضی الفاظ تعقیب استعمال کې تبا کنایه و کنایات بکې لکه دلته نبی رسول الله لا يدري اين بات يده لا يدري اين بات يده دغه نبی رسول الله نو لعله يده وقعد على دبره لعله وقعد على ذكره على فلان نه دې قرآن کریم کې په احادیث کې په داسې الفاظ کې چې هغه باندې تسریح کول نو هغه تنوی نو التکنایات نزاد شي خبره ده چې سامي دا په کنایات باندې دا کوي کنایات باندې نه دا کوي نو تسریح ته حاجت دانشته
او کوم ځکه کا التباس راتلا لبس راتلا نو هغه ځکه د شریعت تصریح کړ چې مطلوب کې فرق هغه نشي لبس التباس په خلق باندې نو هغه نشي او د حدیث نه معلومه شو چې لاس کته کول لاس وبکول مخکې د غسل نه دا مجموع علیه متقدمین متأخرین علما ټول دا وایي نه تنبیه دا نه تحریمی نه کله سړی په دې حالت کې دا لاس راوغسو او بو چې ورته نه کو او بو پاتې ده صبح حسن بصری مولانا نجسی هم په شپې د خوب نه پوت شي دا هی وجه دا چې دا او بو دا لاس اصل کې وو لاس واړه په طهارت وسلاس کې خو اصل طهارت د پاک کو نجاست کراغله دا په شک د وجه او قواعد د شرع او په ظاهر باندې د نزاعت خدا پاک خو ظاهر دی حدیث کې حتی اذا استيقظ احدكم من نومه دا قید د نوم راغله من نومه ذات احدكم من نومه فلا خو غالب دا دی چې خوب سره شپې خدا حکم خاص تر شپې پورې نه دی یا خاص تر خوب پورې نه دی چې قیام من النوم بلکې معتبر اعتبار شک د نجاست لاس لري چې ستاسو لاس نجس د چا په ویخه لاس کې شک پیدا شي په ویخه باندې هم مکروه دی د دې غمس او په کول په چا کې پوغو او د شوی نه بیدار خملاس کې بیدار فلا ملاس ته غرمه ټیم دی ویخه بدن دی خولې شوی دی او پکې رینو استنجا جنو په لاس کې واچو مستعلا شفیق ویخه خوب کې نه به بملا دریزل دای بغیر د نوم نقصان شک را صرف امام احمد رحمه الله هغه دا وایي چې کسړې د شپې خوب نه پاتېږي نو مکروه تحریمی دی که د ورځې خوب نه پاتېږي نو بیا مکروه تحریمی هغه د شپې د ورځې خوب کې هغه کې دا فرق دا هغه صورت دی چې ستا په لاس کې شک یقین دا نشته مارته کې یقینا لاس پاک او اس پروانه چې یقینا لاس دا نجس نو به او په لتی او کدا او بدا سوي چې ډېری وي او ډېری راستل نشي وړو کې نشي نو کې هم نشته چراوا لاس دفاع مې لاس پاتې کدا کې او په لتی نو خلق دې پاتہ ده کنا سوار میږي نو نصار اوبر واخلا اول دې خلویندا نو هغه نه بعد دې اوبر واخلا خلک باندې لاس باندې واچ دوباره په لاس واچو دوباره په لاس باندې دا واچ او کچېتا خلم ورته نو ورته یا نه رسېدل خلم نه کېدل مثلا نو وبخ کتري که خلو ډېره کته کې غوردېږي که نو کته کې نو راځي نو به تاسو صادر دې رومان دې نو باغې باندې راوا لګور صادر او رومان دا برکت قدم دې سره نو پټکي شمله دې ورخه کا باغې باندې براوال تر دې او زمي چې یو ځل لون شي نو ډېر وخت یو ځل لاس ویني به لاس ترېم باندې لاس تقریباً پاتې دا هغه چې اسباب وسایل یو شی ته ترشتل او که شی خو ما شي باندې راوهله نو لاس په دې طریقې باندې کومېندې نو صفه او وفي قال حدثنا ابو هريره وابو سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابي عامر بن عامر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم دا پرځي خپل مسعود بن مالک کوفی دی دا د ابي وائل شقيق بن سلمہ دا چې غلام نه وفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وعمر بن حاتم بن حاتم قال حدثنا ابي وائل
وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو بكر قال اخبرنا ولد بن جابر بن سعيد بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثني سلمة بن جبير قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا كلام بن جبير عن النبي رضي الله عنه وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم فليصلي على يده ثلاث مرات قبل أن يتخيل بالإناء من الدولة فيما لا تدخلهم. وفي قال حدثنا وقل بن زيد قال حدثنا وقيل الجامع حدثني عن أبي سنان بن عبد الله قال حدثنا السعودي قال حدثنا ابن عبد الله محمد عن ابي هريره وقال حدثنا ابو هريره قال حدثنا خالد يعني بن محمد بن جابر بن علاء عن ابي هريره قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عن ابي هريره قال حدثني محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن بكر وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر قال حدثني زياد بن سعد قال حدثنا يزيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كله يقول هذه الأول يقول واحد منهم ثلاثا إذا نحكم في دلالة النبي والمنزل وتولى من هذه الشريعة من صالح وفي الذين من حديث الله وفي الصلاة بعض المقولون يستخدم باب دې په بیان د حکم د بلوغ الكلب آیا د سپي جوګا دا څنګه دا پاکړو کدا کوي وفي قال حدثنا يوم بن القاسم قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عمرو بن الذين وفي قال النبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ القلب في الاناء ولو دا په طرف د جوب باندې او بوس کولو ته ویل کی د څه ځکه ولو وای چې دا دا په جوب باندې او بوس دا فليورقه ثم نغسله 7 مرات دا به دوی کې نو به د لوخه په وزن دا کوي دا حدیث امام شافعی رحمه الله د پر دلیل نه او سووي چې نجاست د سپي باندې قائل ځکه طهارت کله د حدث نه یو کله د نجس نه دلته حدث نشته مستعین د نجس راغی چې دا نجس نو دینه معلومه شو چې په لوخي کې جوړو وهي پروتي کې په بو کې نو دا نجس کتو عامي مای نرم شي نو دا حرام دی د خوراک د خوراک نو ځکه شریعت حکم کړی توي اوس کدا جائز وی د دې خوراک نو شریعت په اذاعت د مال نه کوي کدا خو مال او خاص کرتا یو خنک روټي مې د کړې ده بنوسیانو پیند له جوړه کړې ده بیا په سراغ جوټي اوه نو دا ټول روټي شریعت بدانه ویل چې دا اذاعت د مال د نه کوله شریعت وینا توي کړي اذاعت د مال نه شریعت نه خودل توي کا چې دا مائع او نرم شی دعامي مائل د دې خوراک دا جایزه ده نه جمهور علما هغه وایي چې دا نجسی او سپي کې فرق نشته بدوي وي حضري وي مازون وي غیر مازون وي هر قسم سپي ده امام مالک رحمه الله نه مختلف روایت راغلي یو قول طهارت راغله بل نجاست راغله په پوزه پلیتیږي بل وینه پلیتیږي بل قولدار کا ته مازون وی دا پلیتیږي نه او بل قولدار راغله د ملک ماجوشی مالکی هغه د بدوی او د حضروی په مابین کې فرق هغه ده و دا تو یول د دې مانع شي دا متفقون علیه دا د فور دا واجب د دې استعمال دا په جایز هغه نه اصل کې دلته شریعت تمره تخواله دی وجنه کړی دی چې دا خلق سپین نفرت کوي سپین ساتلو شریعت زجر ذکر کوي تغلیظ ذکر تخواله کړی دی ګورا
عام نجاسات نو لوخه ویندا جامه ویندا هغه درې ځل ویندا او د سپینا درې ځل نه بلکې دا وزل بداوي 7 مرارن امام شافعي امام مالک رحمه الله هغه مسلک او مذهب امدار امام احمد جمهور علماء امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې درې ځل وینځل دا کافي دي هغه لپاره هغه حدیث دلیل دی چې کوم ابن عدی په کامل کې ذکر کړی چې روایت د ابو هريره راغلی او هغه کې اکتفا په دې ځل باندې دا شوی دا روایت چې د بلوغ القلب کې راغلي دي روایت مختلف راغلي یو روایت کې 7 مرات بل روایت کې راځي 7 مرات اولاهن بالتوراۃ دریم روایت راغله اخراهن بالتوراۃ او اولاهن په شک باندې راغله بل روایت کې راځي 7 مرات السابعه بالتوراۃ بل روایت کې راځي 7 مرات وعفروه الثامنه بالتوراۃ لکه امام ابو داود هم دا روایت کوي چې کم زل دا په خاور باندې دا کوي د ټول روایتو کې دا دلیل دی په دې باندې چې یو ځل با خاور د استعماله یو ځل خاور تکم روایت کې اولاه نراغله یا احداه نراغله یا اخراه نراغله دا روایت د دې مقصود ټول کې احداه النبي یو ځل خاور ذکر د سپي خلو دا جراثیم داسې دي دا بغیر د بار وینځلو بغیر د خاورې نه پاکيږي نه بار وینځي په خاور باندې وینځي نو هغه نه بعد پاکي کبار وینځي په خاور باندې وینځي نه دا جراثیم دا نه پاکي اوس بعد روایتو کې وذل لاغله دی بعد کې عفروه الثامنه بالتراب دارغله جمهور علماء عفروه الثامنه معنا دا ده اغسلوه 7 وذل وینځي واحده منهن بالتراب وذل وینځي یو ځل په خاور باندې سره د اوبون دې دا معنا وذل وینځي واحده منهن یو ځل د وذل نه په خاور باندې وینځي ګویا کې دا توراب دا خاور دن کا مقام د غسل کا ځکه اطلاق اتم دی باندې کړي کلی وینځل دا ووم دي دا مثال دوه وینځو وذل خو په دې وذلونو کې یو ځل دی په دې اوبو کې خاور واچو نو دا خاور داسې دی لکه مستقل وینځل نو ځکه دې ته ثامنته دا ویل شي تني وینځل هم د قودي ذکر دی وزل وعفروه ثامنه تضيف معجن کې تعارض تضاد دانش امدارنګ د دینه دا معلومه شو چې ولوغ د قلب د دې نور اجزاء د دې بولي د دې روح د دې وینا د دې خلا د دې ویختان د دې لاړې د دې هر یو اندام د اندامونو نه چې هغه یو شي سره ورلګي طاهر شوی په حال د رطوبت کې ولګيږي نو غسل 7 مرات احداهن بالتراب فنز ايمو داخل کله یواز دانه کداغي بولوي کداغي نو دو داغه هر شی چې وو دا بوزلي وزل دا وو کداغي وختان د دې یو اندام ولګي ته اندامونو نه یو پاک شی باندې ولګي دا وین مداخل وین او غي لګيږي لوبي کې ځان سره غيږي باسي لوبي کې وسره خو کې غړي راغړيږي توړيږي را توړيږي سوديږي را سوديږي اس پر بیا نه بل کچې تدافع هغه د چې یو سپه کدو سپیرال په یو لوخي کې خلوه یا یو سپی په یو لوخي کې بار بار خلوه واله نو بیم د زمنګ په مذهب باندې درې ځل وینځل کافی دی د نور ائمه په مسلک او مذهب باندې وزل وینځل دا کافی دی
بار بار خلو والا یا یو سپیر دو سپیرال دری سپیرال یو سپی بار بار خلو والا او یا دو دری سپیرالو په یو لوخي کې خلو والا هم د قویندل دا کار صحیح مسلک امداد بعض علماء وایي چې د هر دوکي لپاره یو وزلیل دی چې ګوره یو ځل خلو والا بیا ولا 15 ځل وهله لذل خلو وهله کله کې نو اویا ځل یې یو دو سپیانا له درې سپیانا له یو خلی والا درې دانرانو یو ځل یې خو صحیح مسلک دار امدا کې فرق او دریم مسلک په مذهب دار چې د یوې سپی بار بار وهل لپاره دا یو ځل کافي درې سپیان دا یو سپی بار بار کول ولا بلم بار بار بلم بار بار یو ځلوي د امدا کې فائد کی د کابل مسلک باندې یو سپی راغ لذلی خلی والا بل سپی امراغ لذلی خلی والا بل سپی امراغ لذلی خلی والا کابل مذهب باندې هر یو بل وو ځل دایي اویا ځل در اویا ګونی به یو دی کې نو دومره بدالو کېدای اویا یو سل سلويخ او اویا 200 لس کرته وي تداخلي بار بار هو اوس کدي سره بل نجاست په لوګي کې را یو لوخه نجس بل سپین په کې خلوا د لوخي نجس کې دلو د سپین خلوا ولو د ټول د فارم دا یو وزر ویندره مدار امدا کې پایته هغه ده چې وزر ویندل دا کافی دی خدای یو دل دا په خاور باندې دا وین دا اوبه خاور باندې دا معنا چې اوبه په خاور باندې خړې یا خاور په اوبو کې واچو یا اوبو کې چې دنه خاور دا واچو نو په دې باندې به دا ویني چې کم زیاده نجاست دی په خاور باندې دا ویندا چې دې هغه جراثیم هغه دا ختم شي او کډیر وبوي اوس په کې جوړه دا وایي دا نجسي نه لکه امام شافعي زمون په مذهب باندې حوض لس په لس کې دی نجسي نه امام شافعي مولا په مذهب باندې د قلتين نه وګړي دي دا نجسي نه دا نه نجسي دا هغه د طعام د مائع نرم شی شوروا کې خلو وهله د مندرفي شوروا کې خلو وهله اوبو کې خلو وهله دا نرم شی اوس کدی رالو د بلوکیانو په پینډه کې خلو وهله ول بس چي دا ټول به څه گزار نه چې کوم دینه خلو وهله ده نو هغه د ماحول چار چاته هغه تین لري غوړو یو ټیم دی جامد هغه کې خلو والا چې کوم دی نه غوړي خورلي هغه به چې نه چاړه سره کاټ کړه مغه ته وګرځوا باقي غوړي داغ پاس دې مثال ته دې لکه سٹارټ ټیم دی او ته موږ پوره پکې وګرځیدا نو مړ شو نو کوم ځای کې چې پروت دی نو مغه دې غوړي وسره لري تام دا کې فائدہ کوي نو مینځو تاجه تا دانه او کله کې وګورئ دا وړي چې نو وړیو او وړي ته جامد نه و بلکې دا نرم ولیو پکې مړ بیا موږ طریقه دا چې کوم منیت المصلین هغه دا طریقه به کوي دا باندې کتابونه دا ګوره فتاوی دا فقہ کتابونه خبر یو معلوم نه شروع سلام نه بازار کې تر ټول بازار کې شروع سلام نه پیدا دا مکتب دیوبند ته بل ته مالا ولي وفاق نه وي نو بسوګ نه وي نو بس نشته یا غیر اټل کتابخانه والا نور لذا تاسو کنه پیدا کیږي دا نور لذا دا د فقه فتاوا نه منیت المصلی کې دا ناشنا مسلې دي ناشنا حیران شو حیران چل د کډبار تاسو بخ بیگم دواړو ودیو
احتلام وشي دا په چا باندې حساب دی هغه دا طریقه خودلې چې چا باندې حساب دی دا سړي باندې حساب دی خزه باندې کا خاون باندې یا په نرم غوړیو کې مګر پوری امر شو نو دې سره وڅ چا نو هغه دا طریقه خودلې دا مونږ ته مسلمان او دا څوک دی غوړی کې وبوي مګر پوری ته لري دا غوړی کې وبوا چا شوبه یو دلوا چولې نو یې خوټاو چې خوټ کې دونه قرار شي نو غوړي سر ته دی وبو خو به کې پات کیږي دا غوړي کې نه سر لري کې وبو چپ روي پته نه کې بواچ دوباره بیا یو بواچ و درې بار بیا بواچ هم دې چلو کو غوړي په مزاګو نو دا کتابونه چې سړي سره وي دي ماشومان باندې ویل پکار دا سورۃ الصلاه دا نور لذا دا نور کتابونه دا د متقدمینو په خواني علماو کتابونه دي هغه مسائل جمع کړي و صحیح د مسائل جمع شوي دا آسان دي خدام معتمد کتابونه دي ټول د فقه فتاوی ټول هم دي جوړ شوي د فقه کتابونه نه هدايين او د لزان او د بنیان او ټول دین د کاندو دقایق نه د دین مسائل داري نو خبر مې دې پورې کوله قدم ما ایوي نو دا چل دا ورته او کمای نیوی جامد وی شاو لري کنه ټول روټي به است نه ورغه روټي یو خورلا یو روټي چې کوم دې نه خورلې مګر دې کاټ او د باقي روټي لا پاکنه ټول روټي په باندې پرېتيږي نه رسیږي وفي قال حدثني محمد بن سلام قال حدثني سعيد بن جبل عن عامر بن وفي قال حدثني احمد بن احمد قال قال مالك عن ابي شهاب بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شهد القلب بها احدهم فليعبده سلاما وفي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا بلغ به فقول ان يعبده سلاما قال له النبي اولاه النبي تورات مدہ اولا راغله معنا احداث النبي تورات او اخر د نمخ کې مخکې شي یو د بخاره واچ چې نو وینځلو باندې اخاور سره لاړ وفي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر بن حماد بن منافع قال حدثنا حسن بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا من خلقات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث إذا بلغ القلب في من له سلاما وفي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن ابي سياح قال وصف قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي السلام امر ودا بالسياح يزيد بن حميد الزبيري هذا بصري وسيدن كان نجي كنيا ابو حماد مراغل ابو التياح دا مراغل ابن مغفل مراد عبد الله بن مغفل دا ته مراد النبي السلام امر کو فقط رد کلاب و بیان وجه ثم قال ما بال الكلاب تجحاد او حال چادسکو ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلب السيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا 7 مرات وعفلوا 8 بالتراب نبی علیہ السلام بل روایت کې کلب الزرع راغله سپی ساتل دا حرام دی غیر حاجت او کسبه تساتی دې دا شکل صورت دی خوخیږي سپی مې ډېر خوښ یا د فخر د پاره ساتي پلانې سپیل یا د جنگونو د پاره ساتي دا حرام دی بالاتفاق او بیا ابتدا کې نبی اسلام دا حکم کړی هغه نه بعد دا حکم منسوخ شوی امر بقتل الكلاب ودا حکم نشته البته کچې تسبه ضرر کنندوی نو وجل ذات جایز خلق چې خلق خوري سپه دی وجه ذات جایز او یادا سپه دی خلق ته ضرر رسي اکثر د بازاري د کل قصودا قصدف یعنی نو اغالا چرګان مرغان خوري انډي خوري چې زونه خوري ضررتين بهم کې وجل شي نو وجل د سپیان هو دا حکم دا منسوخ نبی صلی الله علیه وسلم امر کړو به قتل الخلاف او به نبی صلی الله علیه وسلم منع کړو
یستیان وجنی بیا تور سپیرا غین پیغمبر اسلام دا منع کړ اوس دا حکم منسوخ دی او کلیونی وی وجلشی یا سپیان پمن شي او خيار حاذق مسلمان ډاکټر وي دینه بیماری پیدا کی دینه مرزونه پیدا کیږي نو بیا وجلشي او کدا یو تکلیف هم نه وي نو امدار سی وجنی نه وجلی ناروا وای ثم لقد ذكرت الشيء والكلام وقال إنه لأنكر من الناس وفلوس وقال وفلوس وقال الذي ومن قال حدثني يحيى بن المالكي قال حدثنا ثابت بن علي بن حاتم وقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد وقال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن سعيد كلهم شعبة بهذه النبي في ليلة النبي حكي على بن سعيد بن زياد وقال في قلب القرن والسيد والدار وقد تكبر بين حديث المالكي رواية على المسلم غیر دی احیانا امداد ذکر کریں اللهم صل اللہ